السلام علیکم دوستانو. بس د خولې بدبویي چې دا هغه اوس بالکل ختم. د خولې بدبویي چې کومه ده هغه بالکل ختم. په کومه طریقه باندې دوستانو؟ ډېره ښایسته طریقه یو ډاکټر صاحب چې دی نو هغه ښوولې ده او ډېره په ښکلي انداز کې هغه د دې دغه چې دی هغه ښوولې دی چې د دې دپاره تاسو د کومه قسم سیس چې دی هغه استعمالول پکار دي چې د خولې بدبویي چې ده هغه مکمل طور باندې ختم شي. دوستانو راځئ دا ویډیو کلیپ را سره وګورئ. ډېره ښایسته ویډیو چې هغه په دې باندې کړې ده. دوستانو تاسو په خپل باندې هم دا نسخه استعمال کړئ او نور خلک هم په دې نسخه باندې پوهه کړئ ځکه چې بدبویي چې ده نو د دې نه بیا ډېر خلک کرکه کوي. راځئ دا ویډیو را سره وګورئ. ډېره ښایسته شان ویډیو ده. که چېرې تاسو ته د خولې د بدبویي شکایت وي او تاسو د دې تکلیف د وجې ملګري ستاسو یاران دوستان ستاسو چارچاپېره خلک پریشان وي تاسو نه او تاسو محسوس کوئ چې ما سره څوک خبرې کوي یا د چا سره کله خبرې کوم هغوی ما نه مخ واړئ نو تاسو پریشانه کېږئ. ما د دې باره کې به نن موږ خبره کوو د دې په وجوهاتو باره کې او د دې علاج باره کې. اخر پورې ویډیو کې موږ سره اوسئ. زما نوم ډاکټر صفت الله دی. نن به خبره کوو هیلیټوسس باره کې. هیلیټوسس د خولې بدبویي ته وایي او د دې غټه وجه موږ سره د اورل ډیزیز ده. اورل ډیزیز کې هغه بیماریانې راځي یعنی د خولې بیماریانو کې هغه بیماري راځي زموږ د اورو ګمز ډیزیز ګمز انفیکشن د اورو هغه بیماریانې چې کوم موږ ډېر وخت نه اورو تکلیف کې پریشان یو او موږ ته اوری وپړسېږي نو دا د خولې د بدبویي یوه وجه جوړېدی شي. د غاښونو هغه کیریز موږ ته ټیت کیری وایو. هغه غاښونو کې سوړي چې هغه چینجي د غاښ چینجي راشي او هغه پکې سوړه وکړي او بیا خوراک زموږ په غاښونو کې سارېږي دننه پاتې شي نو دې د وجې هم د بدبویۍ شکایت جوړېدی شي. بله د خولې صفایي نه کول، برش نه کول، اورل هایجین خیال نه ساتل دا هم یوه وجه ده چې موږ ته د ټونسل سټون ورته وایو. زموږ هغه ګلې چې هغه ډېرې کافي غټې وي او هغې کې پیپ شوي وي یا موږ ته زموږ ماشومانو ته یا زموږ غټو کې هغې غټو کې د ډي ان ایس تکلیف وي یعنی د پوزې د هډوکي د کټېدو تکلیف وي د هغې د وجې پوسټ نیزل ډریپینګ کېږي بلغم شاته مرۍ ته راځي یا ماشومانو کې ایډینایټ کېږي شاته یو حدود دی هغه وپړسېږي نو د هغې د وجې هم خلک چې اوبه ډېرې نه څښي یا خوله یې وچه وي وچېدو د وجې هم خوله چې وچه وي یا اوبه ډېرې نه څښي دا هم یو بیماري ده. دا هم یو د خولې بدبویي طرف ته خبره ځي. بیا د موږ داسې خلک چې هغوی څه داسې میډیسن استعمالوي چې د هغې د وجې هم هغوی ته د خولې بدبویي شکایت راځي. د معدې موږ ته ګیسټرو انټسټاینل ډیزیز وایو. د معدې داسې بیماریانې چې هغه موږ ته تکلیف راکوي د معدې حوالې سره هم او د خولې بدبویي هم موږ ته د دې تکلیفونو د وجې بیا راځي. زموږ هغه وروڼه زموږ هغه خویندې چاته چې څوک چې د جګر په تکلیف کې مبتلا وي یعنی هغې ته لیور سیروسس شوي وي یا داسې نور د جګر تکلیفونو کې مبتلا وي یا د ګردو تکلیف کې مبتلا وي چې د هغې ګردې فیل شوي وي یا د ګردو د زخم شکایت ورته وي نو هغې ته هم د خولې د بدبویۍ. هغه د شوګر مریضان چې هغوی میډیسن استعمالوي یا انسولین استعمالوي هغوی ته هم د خولې بدبویۍ شکایت. هغه خلک چې خپل خوراک کې زیات فاسټ فوډ استعمالوي زیات سافټ ډرنک استعمالوي نو هغوی ته هم د خولې د بدبویۍ شکایت راتلی شي. راځو به د علاج باره کې. هسې خو موږ ته چې کله پیشنټ راشي نو موږ تپوس وکړو هغوی د خولې بدبویۍ باره کې خبر وکړي نو موږ د هغوی تپوس وکړو د څومره وجې موږ تاسو ته وښولې دی کې یو وجه آیډنټیفای شي او د هغې نه پس د هغې علاج وشي مستقل طور سره هغه مسله ختمه شي. تاسو دې باره کې غاښونو ډاکټر هم کنسرن کولی شئ چې هغوی ستاسو د غاښونو چیک اپ وکړي چېرته کیریز خو نشته یا ګمز انفیکشن خو نشته. خو هومیوپیتھک ډاکټر دا ټولې مسلې هم میډیسن دی کالیفاس 200 کالیفاس 200 تاسو راوالی 10 قطرې سهار 10 قطرې غرمه 10 قطرې ماښام نیمه پیاله اوبو کې واچوئ استعمال کړئ انشاءالله زر تر زر تاسو صحت تاسو وکړه ځان سره شیر کړئ چې نور ته هم د دې نه فایده رسي. بس دوستانو دغه کومه نسخه چې ډاکټر صاحب ښیي دغه نسخه تاسو هم استعمال کړئ انشاءالله ستاسو د خولې نه به هم بدبویي ختمه شي او دا ویډیو چې دا د ثواب په نیت باندې مخې ته شیر کړئ چې نور خلکو ته هم خیر ورسي. دا وه نننۍ ویډیو. د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان مې راکړي اجازت. الله په امان.